حضور پاک ته مدینه شریفې ته هجرت په سفر څلور کسان دي، یو رسول الله مبارک دی، یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق، یو ورسره یو خادم دی عامر ابن فهیره، او یو ورسره لارښودونکی لارې ورته ښوونه عبدالله ابن اریقط. قافله روانه ده، مکې د کافران ورپسې شاته تکل کې دي، او حضور پاک د خدای پچ کړ. نو چې مدینې ته لار لږه پاتې شو، نږدې شو، نو هلته یوه علاقه وه چې هغه د ام معبد په نوم مشهوره وه. ام معبد یو ښځه وه، سخي ښځه وه، دومره سخي وه چې دنیا کې هغه وخت یاده وه. ټولو خلکو به وې لکه حاتم تی چې څنګه دنیا کې یاد وه، دارنګې دا یاده وه. په لاره کې به څوک تلل، د دې به میلمانو، خو داسې میلمستیا نه، ښه مضبوطه میلمستیا به یې خلکو له کوله. مشره ښځه وه. دا مشران اوس هم په کلي کې بعضې مشران یې ښځې وي، هوښیارې وي، دیندارې، نو خلک یې قدر کوي، ټول کلی قدر کوي او پیژني ټول کلی. حضور پاک دا قافله د څلورو کسو د هغې حجرې ته ورغله. هغې ورته وویل میلمانو کوم ځای نه راغلی؟ مکې نه. چېرته ځای؟ بس مونږ ځو، چېرته په سفر ځو. وایي ښه کښېنئ، خاوند مې څاروي بوتلي سرنله او مازدیګر به راځي، تاسو دمه شئ، ډډه ولګوئ، څاروي به هم دمه شي، او چې کله خاوند مې راشي یو ګډ چیلې به درته حلال کړم. حضور پاک وفرمایل وایي نه، په مونږ تلواره ده، مونږ نثاري، که نخت په کور کې سي راوړه، مونږ میلمانه یو چې وخورو زه به. وایي اوس په کور هېڅ نشته، د خوراک څه نشته، خو لږ دمه شئ، بس مازدیګر نږدې دی، خاوند به مې راشي، ګډ چیلې به درته حلال کړم. د کور په دې ګوټ کې یو چیلې تړلې وه په موږي. حضور پاک وایي دا چیلې راله شکم، به دا مونږ له ډېره ده. ښځې ورته وایي ام محمد، وایي په دې کې خو پی نشته، دا خو وچه ده، وچه چیلې کې پی نه، که تیلی زور هم ورکړي وینه به ترې راوباسي، خو پی پکې نشته. او بل دا ناجوړه ده، که دا جوړه وه د نورو څاروو سره به دا تلې ورسره نله، بیماره ده. ګوره شخوند نه وای، چې څاروی ناجوړه یې شخوند نه وای، چې کله جوړ شي بیا دا شخوند وایي دا ګیا باندې خوله راښایي. حضور پاک ورته وفرمایل وایي ده ته د خدای نوم واله او ته کښېنه ورته. وایي پکې پی نشته، وچه چیلې ده، څه دي پکې؟ د هغې دا خیال و چې دوی د چیلو په دې لنګوالي او برابرانو په دې نه پوهېږي. رسول الله مبارک وفرمایل وایي داسې وکړه، یو جام مونږ لره، مونږ یې ځان له لشو، هغې جام ورکړه، وایي څه لشه کښېنئ، زه راته دروغ خو نه ویم، ځای په خپله وګورئ، څاڅکې پی هم پکې نشته. و چې حضور پاک چیلې ته کښېناست او خپلې مبارکې ګوتې د چیلې په تو کېښودې، په خدای قسم چې د هغې تی او غولان د پیو ډک شو یکدم، او خپې یې مرتې کړې چې که ما لشې لشه، او شخوند یې شروع کړه، جوړه هم شوه. ام معبد حیرانه ده، خدای داسې جادو دی که دا څه کرتب دی، بیماره چیلې ده، جوړه شوه، شکل نه پته لګي، دا یې په ګیا خوله چلی، او خپې یې مرتې کړې، چیلې خولتې متې وایي نیسي به نه، خپې یې مرتې کړې، دا بله معجزه. او بل غولان د پیو ډکه ده، حضور پاک په خپله ولشله، په خپله یې مسکل، ابوبکر صدیق مسکل، عامر ابن فهیره مسکل، عبدالله ابن اریقط مسکل، ښځې مسکل، او چیلې هم هقسې غولان ده، ډکه ده د پی. حضور پاک ته روان شو، ښځه حیرانه ده چې خدای داسې. مازدیګر ماښام یې خاوند راغی، څاروي راوستل، ای بو معبد راشه چیلې ته دې وګوره، بجلی خو نه وی زمانه کې تیاره وه. وایي څه چل دی؟ وایي وګوره، وایي جوړه ده، هقسې ګیا خوړه ټیک ټاک شوې وه، او یې غلام دی ته یې وګوره. ښځې دا څه چل دی؟ وایي دقسې یو هلک راغلی و، دا د نمونه، څلور کسان وتلل، دا چل یې وکړ، هغه وخت هم چیلې د پیو ډکه وه، ډکه. ای ښځې دا دې ولې نه ایساره؟ لوی برکت خدای راوسته او دنه لاړ. ای ښځې دا خو هغه انسان دی چې خدای ده له پیغمبري ورکړې ده، دا خو د آخرې زمانې پیغمبر دی، او خپل قوم مجبوره کړی دی
د وطن نه یې راویستی دی یا ښځې څه ظلم دی وکړه زیاتې دی وکړه لوی برکت ته نه ده ولې دې نیثاره شپه به یې کړې وه مونږ سره مونږ به ورله ډېر غټه مېلمستیا کړې وه وایي ما خو ډېر ورته ووایي خو نیثاره یې نو بیا څه موده پس دغه خاوند دی ابو معبد او ام معبد سره د خپل خاندانه مدینې ته لاړل او د حضور په پاک په لاس یې بیعت وکړه الله مسلمانان کړل او دا ام معبد څه وایي تاسو خصایص کبرا ګورئ یا نور کتابونه د معجزاتو هغه وایي هغه چیلې مونږ کره ډېر عمر وه همیشه به یې پی ورکول همیشه کال کې به یو ځل لږ غوندې پی کم کړل یکدم به یې پی زیات کړل نه لنګېده او نه بلاربېده او یو شان پی به یې ورکول دې ته معجزه وایي دی څوک دې تکړه شي داسې دې وکړي که دا جادوګر کوي خو چې د خلکو ناخوا شي بیا هغه شی نه دا معجزه شوه یو صحابي حضور پاک له دعوت کړی یو چیرې ولا لال کړی صحابه ځان سره بوتلل صحابو ته هم دعوت رسول الله مبارک صحابو ته وفرمایل وی دا هډوکي تش کړئ غوښه ترې وخورئ ماته یې مخې ته کښېږدئ یو هډوکي ضایع نه کړي ونچېلې بس ټول لګیا شو او هغه هډوکي تش کړل او د پیغمبر مبارک حکم و صحابو به په سر وچشم منه هغه هډوکي راوړل او حضور پاک ته یې مخکې کېښودل قسم دی حضور پاک پې د پاسه لاس راښ کړه واپس ته چیلې جوړ او څه جادو نو جادو خو اثار پې بیا ختم شي نه هغه صحابي و هغه چیلې مونږ کره ډېر عمر و مونږ برکت له نه خرڅاو بوډا شو ناجوړه شو نو بیا مړ کېده نو بیا ملال کړه دوه ځله وخوړلی شو یو ځل یې غوښه حضور پاک او صحابه وخوړه یو ځل وروستو هغوی وخوړه دې ته معجزه وایي داسې یو کار د پیغمبر نه صادر شي یا د هغه مخکې د هغه د منشا مطابق چې د عقل او د عادت نه پورته عقل ورته نه رسېږي دې ته خلک عاجزه کوي چې د دې مثل څوک پېښ نه کړي نشي کولی حضور پاک ناستو ترمذي شریف کې حدیث دی یو بانډیسی راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ورله د ایمان دعوت ورکوي مسلمان شي بانډیسی ورته وایي ستا څه دلیل شته د پیغمبرې وایي وایي څه دلیل دی وایي که د اونې دی غونچک ته اشاره وکړم چې لاندې راشه او راکوشي او بیا خپل ځای ته وخېږم وبه منې بلکل وایي که دا کار دی رسول الله مبارک غونچک ته اشاره وکړه هغه څانګه اوږدېده 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 غونچک ویښله راوباسې بیا یې ورته اشاره وکړه څانګه واپس لنډېده لنډېده غونچک خپل ځای له ورسېد بانډیسي کلمې شهادت وایي خدای مسلمان دی درته داسې وکړه که دا د حضور پاک معجزه ده د معجزې مثال څوک نشي پېښ کولی